السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رب نو امید دی انشاءالله ټول ملګري به په صحت جامه کې وي. الله مو روغ جوړ ساته. دا ویډیو دې دپاره چې مخکې ورځو کې تقریبا په 15 اګست باندې د ملک سعود دپاره د بي ایس مرحلې دپاره اپلای شوي وي. 15 اګست باندې شوي وي، شروع شوي وي او بندي شوي چې هغه په 25 ستمبر باندې. نو کومو ملګرو چې اپلای کړي وي د هغې د سټیټس کتلو طریقه دا ده، د ویډیو په کمنټ کې به لینک موجود وي، هغه چې کله په هغې باندې کلیک کړي داسې یو صفحه به کولاو شي. نو کوم دی ګوټ کې چې دا 3 ډاټ دی دا په دې به کلیک کړي. په دې چې کله کلیک کړي دلته به راشي الدخول الى تقدیم السابق. په دې باندې به کوم چې الدخول الى تقدیم السابق دا چې ووهي دې نه بعد به داسې یو صفحه کولاو شي. نو دلته اسم المستخدم او کلمة المرور. اسم المستخدم کې به هغه دغه ورکړي نمبر کوم چې د پاسپورټ نمبر د هغې باندې ته اپلای کړې ده هغه به ورکړي. او کلمة المرور کې چې تا کله اپلای تا له چا کړي او یا تا خپله کړي او کوم پاسورډ دی چې وله ورکړی که 1 2 3 انچو کې چې کوم پاسورډ 5 پورې انچې وي نو هغه به دلته ولیکي. نو که اوس ما مخکې نه دلته اپلای کړي دي ما سره تیار شوي دي، که چا ته هغه پاسورډ دی هیر شوی ورته نه وي معلوم نو دلته واپس کېږي هم په دې نسیتو کلمة المرور باندې چې ووایي. خو په جیمیل کې به اس ام اس وي، ساده موبایل نمبر ته به م اس ام اس راغلی نو په هغې کې که سړی وګوري نو په هغې کې هغه اسم المستخدم هم شته کلمة المرور نو هغې نه سړی به کاپي کړي او دلته پیسټ کړي. یا په جیمیل کې اس ام اس وګوري که بیا هم چاته نه وي معلوم اس ام اس هم ترې ډیلیټ شوی ورک شوی نو پاسپورټ نمبر خو به ورته معلوم وي هغه دې دلته ولیکي او نسیتو کلمة المرور باندې کلیک کړي بیا مخکې نوی پاسورډ وله کتلی کېږي. خو چې کوم دلته هغه پاسپورټ نمبر دی هغه اسم المستخدم کې هغه ولیکي او کلمة المرور کې هغه پاسورډ. دلته ما سره مخکې نه ډېر هغه څه دي تیار شوي دي نو مخکې ما چې کوم کړي کتلي دي نو زه اوس دا ګورم. مثال په طور دا یو کس ملګري دغه شو اپلای یعنې بیا دې نه بعد داسې یو صفحه چې راشي چې حدثا خطأ که دا صفحه چا له راله نو دې مطلب دا دی چې دې ملګری چې دا مسترد شوی دی، ریجکټ شوی دی، مرپوش شوی دی. نو د کم ملګرو ته چې داسې یو صفحه راځي دا ټول هغه ملګري دي چې دا مرپوش شوي دي، ریجکټ شوي دي. او کوم چې دې نه بله یو صفحه راځي چې تم قبولک د هغې کوم چې مبدأ مرشحي د هغه شوي ده او انتها دپاره د هغې به انتظار وکړي. او کوم ملګرو ته چې داسې یو صفحه راشي دغه ملګري دې ځان خبر کړي چې دا څه دي دا ټول ریجکټ شوي دي، مرپوش شوي دي. نو تاسو ټول ملګري کولی شئ چې په دې طریقه باندې خپل هغه ریزلټ چې کوم سټیټس دی هغه وګورئ. او دا دې چې کوم هغه لینک دی هغه د ویډیو په کمنټ کې موجود دی نو هغه کولاو کړئ په دې طریقه باندې تاسو خپل سټیټس وګورئ. وعلیکم السلام ورحمت الله.